بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مخکې سبق کې مونږه د خفا په اعتبار سره چې کوم څلور قسمونه دي باقي د خفي مشکل او مجمل بحث نن دا وکړو. پرون سبق کې مونږ مجمل ویلو چې دې په معنی کې د خفي نه زیات دا موجود وي، خفا پکې موجوده وي او په دې کې دا په درې تلوث سره حاصلېږي، په استفسار سره او په طلب سره او په تعامل سره. او په مجمل کې به د مجمل د طرف نه بیان چې دا به خامخا راغلی، بیا د مجمل د طرف نه بیان راغلی نه بیان بیا شافعي او یا بغیر شافعي. د بیان شافعي د پر مثال دا لکه صلات او زکات لیکلو، او د بیان غیر شافعي د پر مثال احل الله البيع وحرم الربا. او بیا د ربا چې نه داسې شی دا مجمل له نو باقي پیغمبر علیه الصلاه والسلام خو شپږ سيزونه بیان کړی دي. نو په دې شپږو سيزونو کې خو بیان شافعي دی او د شپږو سيزونو نه علاوه بیان غیر شافعي دی. نو دا ذکر تنه پرون شو. نن سبق کې متشابه د خفا په اعتبار سره څلورم قسم چې دا متشابه دی. متشابه هغه ته ویل کېږي نه چې هغه په مراد پیژندلو دا هغه د سر ناړو ته مقتی شي، امید نه وي چې د دې څه مطلب دی، د دې څه مراد دی، دا هغه ته مقتی شي. وي د دې چې مثال لکه څنګه د رانو مثال نو ورکي چې لکه یو سړی دی او دی ورکشوي دی او د دونه زمانه ورکته چې لکه دا غامزولي او دغه کم دی عامه سره خلک دا ټول ځای دا مړ شوی دی. نو دغه انسان اوس پته نه لګي، نو دغه شان دا متشابه دی. او متشابه د محکم په مقابل دی. لکه په محکم کې د ټول نه اعلی ترنده ظهور، نو بدی کې هم د ټول نه اعلی ترنده سره خفا ده. او حکم دا دی چې بس د دینه د الله تعالی سو هم مراد دی، بس زمونږ په یقین دی چې الله تعالی سو مراد دی، وایي زمونږ سره یقین دی. او په دې باندې بندګان چې نه پويږي، په دنیا کې به نه پويږي، په قیامت کې به بیا پويږي. الله تعالی وګي او صرف دغه بنديان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر ته دا په دې باندې پويږي. چې پیغمبر په دې باندې پويږي نو امت ته ولنه وای، لکه پیغمبر خو دې پر هغه د خلکو د ټولې خبرې واجهږي، نه په دې کې د امت لپاره صفایده نشته. ځکه الله تعالی پیغمبر دا ویلي او ته چې پیغمبر په پویدو کنه پویدو نو پیغمبر په پویږي، لکه پیغمبر په نه پویدو نو بیا د تخاطب صفایده نشته ده. لکه یو سړی د عربي سړی د عجمي سره خبرې کوي او په جواب باندې پویږي، نو د سره خو تکلم بیا صفایده شته نه، نو چې په فائدې خبر الله تعالی کینا نو پیغمبر اسلام په پویدو پوښوي. بیا د دې هغه اصل محل نزاع دا په دې باندې چې قران مجید کې الله تعالی فرمایي وما يعلم تأويله الا الله، چې هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون القول ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. نظام بنز باندې پدې يعلم تأويله الا الله باندې وقف ده، وقف لازم ده. وما يعلم تأويله الا الله چې بدی متشابهات په علم باندې نه پويږي بغیر د الله نسو. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، او کوم کسان چې په علم کې مضبوط دي نه وایي چې موږ په دې باندې ایمان نه وړل. پوه شو به باندې نو په دې کې دا کم کسان چې لکه دغه راسخین فی العلم دي نو دا و علم داغه دغه دار چې دوی په دې باندې ایمان نه وړل. او کم چې خراب خلق دي نو الله تعالی فاما الذين في قلوبهم زيغ دا چا پر ازلګ شو کوواله دي فيتبعون ما تشابه، نه بیا دې متشابه سکیږي ورپسې کیږي. او امام شافعي رحمت الله علیه وی چې الا الله باندې وقف نه لري، وراسخون باندې علم دي چې وما يعلم تأويله الا الله هو الراسخون في العلم، چې الله تعالی هم په دې پتاویل باندې پويږي او راسخین فی العلم به هم پويږي. بیا و چې دا نزاع نن دا نزاع سه لفظي نزاع ده او دغه صورت النزاع ده، حقیقت نزاع چې نن دا نشته ده. ځکه کوم کسان چې د دې په مطلب باندې الله پاک پويږي نو هغه چې حقيقي پته چې نن دا الله تعالی ده، او کوم کسان چې را د دې په معنی باندې دغه هم پويږي راسخین فی العلم پويږي، ناغه د دې نه ځنی ناغه مراد اخلي، حقیقت مراد نقلی. واښو به معنی بیا بل خبره بس بیا ته جدا وای بیا زو مخکې. واما المتشابه هر متشابه ده فهو اسم دانم ده لمن قطع رجاء معرفه المراد منه، دانم ده هغه سیز
چې منقطع شوی وي ختم شوی وي دا غي د مراد د پیجندل امید یعنی دا غي څه مراد ده نه دا غي امید د سره اړو چې دا ختم شوی ولا يرجى بدءه اصلا او امید نوی د دې د کار کېدلو بالکل یعنی دې سره اړو امید نه چې دا وقار شي فهو في غايه الخفاء نو دا په خفاء کې په انتهایی درجه کې ده بمنزله المحكم في غايه الظهور په منزله د محکم باندې په غايه الظهور کې لکه څنګه چې په محکم کې انتهایی درجه چې دا ظهور وي دغه شانتي په متشابه کې هم انتهایی درجه سوي خفاء پکې اواز راکوي فصار كرجل مفقود عن بلده دا بشان دا کس چې دی ورک شوی د کم زینا خپل خارنه وانقطع اثره او دا نشانات اندسي ختم شي وانقطع اقرانه وجيرانه او دا همزوري او گاونډیان مړ شي ختم شي لکه پوه شو په معنی نو لکه څنګه چې دغه کس د ښکار کېدو څه امید نشته د قشانت د متشابه باندې پویدوم څه امید نشته وحكمه حكم لري اعتقاد الحقيقه قبل الاصابه يعني مخکې د رسیدونه چې کم به سیده کم به نه خو بس په دې باندې د حقیقت اعتقاد لرل چې دین الله تعالی سم مراد ده او پای باندې به زمونږ سوي یقین به اعتقاد ان المراد به حق يعني یقین ساتل په دې سره چې د دین سم مراد ده الله تعالی سم اراده کړل شي د دې الله په نو دا سړي حق دي وان لم نعلمه قبل يوم القيامه اگر چې موږ نشو پیژندل دې الله د قیامت نه مکه واما بعد القيامه الى قيامت ورسو فيصير مكشوفا لكل احد ان شاء الله د قیامت نه بعد بلکه بیا هر چا ته پته ولګي هر چا ته بخکار کړل شي ان شاء الله وهذا في حق الامه او ای په دې باندې په دنیا کې څوک نه پوهیږي دا د امت په حق دی واما في حق النبي صلى الله عليه واله وسلم فكان معلوما پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته د متشابهات حکم چې دا معلومو وای که پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته نه معلومه و الا که چې پیغمبر سلام ته نه معلوم تبدل فائده التخاطب نبي به تخاطب دا فائده جندا او باطل شو یعنی چې الله تعالی د پیغمبر سلام ته حکم کړو پیغمبر سلام بینه کوي نبي تخاطب فائده څه شوله نو دا چې پیغمبر سلام په پویدو با پوه شئ چې پویدو نه لګي امت ته ول نه ویلي امت ته ول نه ویلي ما وسوري تاسو ضرورت ورته نه سوردا نه پکې دي نه پیدا نه پکې دنیا پیدا او دا د هر کتاب کې دا الله او د الله پیغمبر رازونه نصر بین الله ورسوله ويصير التخاطب بالمهمل او بیا بغیر د تخاطب په مهمل سره کتکلم بالزنجي مع العربي لکه خبرې کول د حبشي سړي د څه سره د عربي سره لکه پوه شو به معنی وهذا عندنا دا زمونږ مسلک دی چې دا متشابهات په حکم باندې څوک نه پويږي وقال الشافعي رحمه الله عليه وعامه المعتزله امام شافعي رحمه الله عليه عام معتزله دا وایي ان العلماء الراسخين چې هغه علما چې هغه مضبوط علما دي ايضا يعلمون تاويله هغه هم دا رنګ دی په تعویل باندې پوهیږي دا څوک دا خبره کوي ها ومن شاء الخلاف قوله تعالى او من شاء اختلاف د الله تعالی دا قول وما يعلم تاويله الا الله چې نه پوهیږي په تعبیر دا غي باندې بغیر د الله نه نظام په باندې وقف والراسخون في العلم يقولون آمنا به او راسخين في العلم دا وایي چې موږ ایمان نه وړل په دې باندې فعندنا يجب الوقف على قوله الا الله زمون باندې الا الله باندې وقف ضروری دی وقوله والراسخون في العلم جمله مبتدئه او الراسخون في العلم دا نوی جمله ده راسخون في العلم نوی جمله ده د دې مقصد تعلق نشته لان الله تعالی ذکر الله تعالی جعل اتباع المتشابهات غرضولی دا تابعداري د متشابهات حس الصائغين اغا حصہ دا کوګوالی کوو دا څه کوګوالی ورته وسو کوګوالی کوم یعنی کم چې لکه دا غوزلون د اسلام دا وړېدل دي فاما الذين في قلوبهم زيغ کم کسانو بزنو کې چې کګلیج دي نو فيتبعون ما تشابه نو دوی تابعداري کوي ورپسې کېږي په دې متشابه پسې نو الله تعالی دا کم کسانو بزنو چې کوګواله لري دا وو الله تعالی دا وظیفه د کړې دا وی د کړې دي چې دوبه په دې متشابهاتو پسې کېږي فيكون حظ الراسخين هو التسليم والانقياد نو حصہ د راسخین وسش ولا هغه منل شول تسلیم او انقياد منل اړه کې خودل ولقراءه البعض الراسخون بدون الواو او بعضو چې بعضو بګی دا قراءت په دې باندې کړه ده چې دا الراسخون لکه واو بګی رسنه اډوشته نو دا نه وی جمله ده پوه شئ چې ما يعلم تاويله الا الله
الراسخون في العلم يقولون آمنا به يعني هو بقى سره شتنه او ببازي کې دا واو چې دا راغلی او ويقول الراسخون ببازي کې دې سره راغلی چې وما يعلم تأويله الا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به لکه پوهیږئ په دې باندې اواز ناراضي کنه وعند الشافعي رحمه الله عليه لا يوقف على قوله الا الله امام شافعي رحمه الله عليه فرمایي چې الا الله باندې وقف لازمو نه بل قوله والراسخون معطوف على قول الله بلکې دا راسخون چې دا په الله باندې عطف کړل شوی دی ويقولون حال منه يقولون بلاد دين مسي حال بينه معنا بشي الا الله وما يعلم تاويله الا الله والعلماء الراسخون في العلم چې په دې په تعبیر باندې نه پويږي مگر الله تعالی به پويږي او راسخين في العلم علماء کرام به هم پويږي ولكن هذا نزاع لفظي لیکن دا نزاع کمنه زیاده نزاع لفظي ځکه لکه دوړې چې مطلب لکه تاسو سوچو کې نن نه بګي نزاع نه لأن من قال يعلم الراسخون تأويله يريدون يعلمون تأويله ظني لكم کسان چې لکه امام شافعي او معتزله چې دا راسخین په علم پويږي ناغوي چې دوی ته علم ظني حاصل له څور حاصل له ومن قال لا يعلم الراسخون او کم کسان چې لا راسخین نه پويږي دا مطلب دا چې يريدون لا يعلمون تأويل الحق چې نه پويږي دوی په هغه حق تعویل باندې الذي يجب ان يعتقد عليه هغه چې ضروري چې باندې باندې اعتقاد ولري شي لکه پوښ په باندې یعنی کم کسان چې الله نه ما سو په راسخین علم پويږي نو هغه چې دوی تصغنی علم حاصل له کم کسان چې نه پويږي نو هغه چې یقیني علم ورته نشته نو چې جهاتونه بدل دي نو دا نزاع حقيقي نشولا در تناقض خبر تاسو یاد کړئ بیا وایي چې فإن قلت کچرته په اعتراض کې ماته دا خبره وکړه کنه چې دوی چې مخلوق به نه پويږي او راسخین په علم به نه پويږي نو بیا د متشابهات د نازلولو فائدہ څه ده نو فائدہ شته کنه چې ګوره د دې په ذریعہ سره الله تعالی امتحان اخلي چې کم کسان چې دي علماء دي دا وایي امتحان الله تعالی په دې سره اخلي چې دوی په دې په ور پسېږي کنه ور پسېږي واښوي او د جهالو امتحان الله تعالی په دې باندې اخلي چې دوی زکه کوي زکه دا وایي فإن قلت كچتو ویل فما فائدة انزال المتشابهات على مذهبكم تستاتو د مذهب مطابق د متشابهات د نازلولو فائدہ بیا څه ده نو قلت الابتلاء بالوقف والتسليم چې دا د ازمیخه غستل دي په پوهې سره او په منلو سره لأن الناس على ضربين دغه خلق په څو قسمه نه ضرب يبتلون بالجهل یو هغه قسم نه چې مبتلا کړي شي په جهل سره یعنی ناپوه خلق فابتلاؤهم د ابتلاء ده ان يتعلموا العلم جدو سيزدگي علم حاصل کی ويشتغلوا بالتحصيل او د علم په حاصلولو کې څه شي مشغول شي وضربهم علماء او بل قسم چې دا څه شي د علماء کرامو دي بل قسم او علماء کرام فابتلاؤهم الا يتفكروا في المتشابهات القران داغه په هر خبره کې نه ودي په هر خبره کې سوچ او فکر کوي د دوی ابتلا دا چې دوی په دې کې مورنن ورزي سوچ او فکر پکې نه کوي ډیر ځات پوه شو به باندې ومستودعات في متشابهات القران د قران مجید په متشابهاتو کې ومستودعات اسراره او هغه پټه خبره چې هغه ودیعت کې خود له شي دي په دې کې فانها سر بين الله ورسوله ذکر الله او الله رسول په کې سره راز ده لا يعلمها احد غيره دا الله دغه پیغمبر نه علاوه په دې باندې هیڅوک نه پوهیږي لان ابتلاء كل واحد ذکر ابتلاء د هر واحد یعنی ازمیخ امتحان د هر واحد انما يكون على خلاف متمناه دا په خلاف دا غدا جره سواړي دا غنه خلافي وعكس هواه او دا خواهش نه خلافي فهواء الجاهل نو دا خواهش دا جاهل دا ده چې در کو تحصیل او الخوض چې د غور او فکر پریدي او دغه علم حاصلول پریدي دا خواهش دا نه د چې ته علم حاصلوا او دا علماء کرام خواهش دا چې په هر خبره کې نوځي تحقیق وکړي کوي نایي دا وی تلاله چیر دی به تحقیق نه کوي فهواء الجاهل دا جاهل خواهش ترک التحصیل هغه علم حاصلول پر خودل دي او خوض غور او فکر پر خودل دي فيبتلى من دې بدی سره امتحان لواچول شو وهواء العالم او دا عالم هوا خواهش اطلاع كل شيء بهر اسم اطلاع خبر ده فيبتلى بتركه دې په امتحان هغه څه پر خودو سره ثم المتشابه على نوعين بیا متشابه په څو قسمه ده په یو د سې ده کنه چې دا غي لفظي معنی هم نه معلومه او مطلب هم نه معلومه او فهم هغه چې لفظي معنی معلومه او مطلب نه چې لفظي معنی هم نه معلومه او مطلب هم
دي دا مقطعات وای څور دا وای مقطعات چې د قران مجید د بعضي سوراتونو په شروع کې بعضي داسې حروف دي چې پوره ویل کېږي او متشابهات لفظي معنی معلومه او مطلب نه معلوم لکه ید الله علی الجماعه ید الله فوق ایدیهم یوم یکشف عن ساق دا آیتونه چې دي نه لري خو لفظي معنی معلومه ده خو مطلب ثم المتشابه على نوعين بیا متشابه په څو قسمه ده انه لا يعلم معناه اصلا یو قسم هغه چې دغه معنی رسول معلومه نه ده کل مقطعات لغه مقطعات في اوائل سوره د سوراتونو په شروع کې لکه الف لام میم او حامیم دغه مقطعات ولي وي فانها يقطع كل كلمه منها عن الاخر في التكلم ځکه چې په دې کې هر کلمه د بل نه په تکلم کې جدا جدا ویل کېږي یعنی د څه علم نه ویل کېږي بلکې الف جدا ویل کېږي لام جدا ویل کېږي او میم جدا ویل کېږي ولا يعلم معناه او د دې لفظي معنی هم نه معلومه کړل شي د دې لفظي معنی نه معلومه لانه لم يوضح في كلام العرب لمعنى ما وی دا په کلام عربی کې د هیڅ یو معنا لپاره نه دی وضع کړل شوی الا لغرض الترکیب مگر د ترکیب د لپاره چې دی په ذریعہ سره نور کلمات انده جوړیږي واښوي ونوع يعلم معناه لغه او دویم قسم هغه چې داغي لفظي معنا معلومه وي لكن لا يعلم مراد الله تعالى لیکن لفظي معنی معلومه ده خو مراد الله تعالی ته نه معلوم لان ظاهره يخالف المحكم ځکه ظاهر د دې چې دا د محکم سره راځي مخالف راځي مثل قوله تعالی يد الله ووجه الله لکه يد الله د دې خو دا معنی معلومه ده چې څه ته ویل کېږي لاس او کله دې معنی ته الله لاس اخلي نو بیا دا د محکم مخالف راځي ځکه محکم کې دا خبره ده چې ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء دا الله تعالی په شان دي ایسوکو نشته نه نو کله الله تعالی لپاره د لا ثابته لکه څنګه زموږ لپاره لاسونه دي نه دا بیا د مجسمه او عقیده ده چې هغه الله تعالی لپاره مجسمه مشبهه دا الله تعالی لپاره تشبيه ورغی واښو به معنی نه لفظي معنی معلومه ده خو مطلب ووجه الله یعنی مخ د الله نو وجه مخ ته وي لیکن څه مراد دې مطلب نشته الرحمن على العرش استوى نو استواء ولګي کې برابر کې ناستل الله تعالی څنګه ناسته نو الله عالم وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره چې بعض مخونه به د قیامت په باندې تر تاسو به فل رب تبکتون کې سم ورته ګوري ویل کته د پاره خلک مرئی کېدل ضروری دي فاصله پکې پکار ده او دلته خطا څنګه بیني وای بس څنګه الله تعالی غوړي او شنو وامثال ويسمى هذه آيات صفات او دې ته څه ویل کېږي وقد طولنا الكلام في تحقيقها وتأويلاتها في التفسير الأحمدي في الجطال ثم وای د دې مقطعات مبارک نور تحقیق او نور تعویلات د موږ کړی دي په تفسیر احمدی کې نو کله خوخه جوړي ګورو کله نه خوخه بس دا ستې کوم غټه خبره ده واړو